پاسی او د شپې مونږ کوي تهجد کوي حدیث قدسی ده الله جل جلاله فرمایي وي آخري اسمان کې زناستې مودا आवाज لګوم اے مخلوقه که څوک رزق غواړي مانه وغواړي چې ورکم که څوک مانه چې ګم دینو مال غواړي وغواړي چې ورکم که څوک مانه چې دینو عزت غواړي وغواړي چې ورکم که څوک مانه د دنیا بل څه عہده او خیر غواړي چې زول ورکم الله جل جلاله دا شپې په آخري وخت کې آخري اسمان د بزاد خود را گزیږي او دا اعلان لګي وس هغه بختور خلق هغه دیندار او صالح خلق کم خلق چې الله سره عشق ساتي او د الله د عشق درد پړه کې پروت دی هغه خلق دغه ټیم را پاسي او دا تهجد وکي او بیا چې کوم دینو دا غینه پس دعاګانې غواړي نو الله جل جلاله دغه خلقو دغه دعاګانو په عوض باندې په امت رحمتونه راوړي ولې دغه عبادت داسې عبادت ته مولانا صاحب چې عشق دی عشق ځکه ته خو مجبور نه یې او ته چې را پاسي او خپل خوب پرې دی او الله ته ودرېږي دی نه پته ولګي چې ستا په زړه کې د الله عشق پروت دی او بیا الله جل جلاله فرمایي ورتل القرآن ترتیلا قرآن به کې خسته ولا ولی ځکه چې دا ټیم خاموشي او ته چې تلاوت کې کنه نو پرشتي به اوري ډېر خسته به صفه الفاظو کې به کولې به یعنی تجوید سره وایا حرفن به حرفن وایا ولی چې دا ټیم کې با الله جل جلاله یو الله جل جلاله په دا ټیم کې دغه خلکو طرف ته متوجي شي چې کوم خلک دا ټیم کې راپاسي او عبادت کوي ځکه چې دا خاص د الله په عشق راپاسېدلي نو دا ټیم کې راپاسېدل او دعا کول دا ډیره بهترینه موقع ده او دا موت سره چې کوم دی وخت کې دا ځواني ده او دا وګړي شپې دی موت او وګړي شپه د څه خوشاله خوشالي وو خوب پکې ډیر کیږي یا د شپې نه وخت پورې به موبایل ډیر استعمالي راشه او سم د بجې د اول ویګ 11 بجو 12 بجو 1 بجې پورې به موبایل استعمال کړه او بیا د سحر جامې له ناراضي اے دا نوجوانی ده دا طاقت ده دا وستا سره ده سبب بیا نه سباله به چې کوم دی بیا ته پروتي او هغه طاقت به پتا کینی چې تر شپې مانځه تر پاسي ته د جمع مانځه د سحر وختي جمعات ته ځان ورسه ته به د کټ نه راکوزیدونې استاد زړه بغواړي چې الله ته سجده ولګم تاکي به د سجدي طاقت نه استاد زړه بغواړي چې الله ته چې کوم دی نو د شپې را پاسم او زور ته جړاو پر یاد وکم او تاکي به هغه طاقت نه نن دا موت سره مخاله چې ځواني طاقت د شتره غفلت کی غلط استعمالو په غلط لارم روان کړي د شپې د یوې او د دوه پورې موبایل د لپاره استعمالو او مونږ هغه الله ته نه استعمالو کم الله چې مو تعالی سره لپاره راکړي د عبادت لپاره راکړي نو بیا الله جل جلاله ته جواب څنګه ورکړو اته مخامخ کیږو څنګه نن هغه مقام او تاسو سره نن هغه وګړي شپې اس پته نه لګي بل کال لا به دې شپو کې یا بنه اس پته نه لګي بیا بل کال لا به دې صحت بني یا بنه نن را سره نظر ټیک دی د شپې را پاسې دې شم باتروم ته تلې شم چاته می ضرورت ناراضي بل ګل بیا زه هغه شانی دی خپل می ټیک د لاس می ټیک د تلې شم بل چاته محتاج نه يم کنن داسې حالات او بل ګل بیا یم یانه نن ټیکم سبب یا ټیکم یا به ټیک نه لہذا دا مقاله دا به دې وخت چې کوم دینو سکی او هغه اعمال هغه دعاګانی الله جل جلاله